السلام علیکم دوستانو شیر لایف سترګه په سترګه رالو خو دا نن زه ډېر د افسوس سره دا ویډیو کوم چې تاریخ ته نن 23/1/2021 او دوستانو خبرونه ما سره والبه شوي وه چې زه په هغې باندې ډېر خوشحاله شوم په دې شوم چې زه او خفه په دې شوم چې یو تنو ته کور ته ودري خو بهرحال پرون د پولیس والا سره لاړم راغلي وو ما چې کوم مشران وو ما ستر مشران وو په هغې کې یوسف خټک ملک ارشاد هارون بابر محمود ورور میرسلام چې ما سره ولاړو په ما کمپلین شوی و دا نه پوهېږم چې څه واجې نه شوی و بس په دې ویډیوګانو باندې څه اعتراض ما راغلی او اعتراض داسې راغلی و چې سوشل میډیا خو هر څوک کوي دا خو کړون وي کوي او که کوڼ وي کوي بهرحال زه یو غریب کس یم غریب مقصد دغه چې الله تعالی چې کوم دی غفور رحیم دی او د الله تعالی عزت چې کوم دی ډېر قابل فخر دی پروردګار چې چاته عزت ورکړي چې چاته ذلت ورکړي وي هسې ذلت کې پروت وي هغه موږ ډېر پورته کوو نو چې د الله طرف ورته ذلت وي نو هغې ته عزت نشو ورکول بیا پکې زه لاړم توړې ته لاړم توړې نه مې ځان آګاه کو بیا زه د خپل پولیس ډېر قدر احترام کوم د موږ د سفري توړې چې ښه خلک دي او بیا رالم ښه په عزت دا نه چې څه مرې تړی نه نیولم شکر الحمدلله عزتناک خلک دي عزتي تن چې ویر شي په عزت خبره ختمېږي زه پکې لاړم دوستانو توړه مې وکتله خو ما خو چا څه بد نه دي کړي پوه شوې که داسې بد مې کړي شعر خو تاسو ښه پېژنئ که د بختۍ نه ونیسئ کوټلی که یې کوټلی نه یې ونیسئ تر هغه پورې راشه کوټلي کلان پورې سلیخانه سفر ډاک زلزی شاکوټ کوزه شاکوټ جبه سپین غاړه ټول ما پېژني اوسه پورې ما په چا پسې داسې غیبت خبره نه ده کړې او نه دی ته تو فکر کوي چې زه چا پسې داسې یوه خبره وکړم په هغې خبرې باندې زه یا په هغې زه ښه نه لګم چې عزت یې نشم راوستل نو پرده یې نه اوچتوم وجه دا ده چې عزت الله تعالی ورکوونکی ذات دی بل دا چل دی چې زه خو یو غریب تن یم ما ته چې دا کوم بد وشو لکه زه پکې خپل پولیس ځکه نه انوالو کوم چې پولیس غریبانو ته چې ته وایې هغې غریبانان هغه خبره کوي چې تا ورته نه ویلی هغه ته داسې بېرته په وسه نه راسي نو پرون ما ته راغلي وو زه لاړم هغې ته هم لاړم په دې کې زه د خپل یوسف تربور شکر یاد کوم د ملک ارشاد د هارون بابر او د موږ ورور میرسلام هر څه لاړو خبره مو کلیر کړه څه خبره داسې نه وه چې څه مرګونه شوي وي یا څه داسې خبره شوې وه خو لیکن یوه خبره زه دا محسوس کوم دوستانو انصاف په تاسې دی زه به اوس قانون په هغه ورسره نه سم په دایرې ورسره نه سم زه به ورسره د قرآن مجید په دایرې سم چې قرآن مجید ختمونه به وکړم او هغو ټول نسل هل چې چا دا کار کړی دی زه به هغو نسل ته به دواګانې کوم په بس نور تو هغه نه کوم ځکه چې اخرات کې د قانون پوښتنه نه کوي اخرات کې دغه تپوس کوي چې تا زیاتی ویلی کړی دی الله تعالی د زیاتي تپوس کوي پروردګار چې کوم دی هغه د عرش فرش مالک دی هغه د زیاتي تپوس کوي د انسان نه چې تا د فلاني بنده سره زیاتی ویلی کړی دی دوستانو زه په تاسې یو ډیپینډ کړم چې کوم مینهوال مسافر دي ما د پیج د کتو ولدي په هغو دا انصاف شو چې د ما څه ښه شوي که بد شوي نه خو زه چا نامې په تذکرو کې اخلم چې پلانی شو ډینګیا شو چې زه عادت مې نه لري زه به صرف دومره خبره کوم چې الله تعالی چې کوم دی غفور رحیم دی په هغې ته به زه کلام الهی یم په ماشومانو به ختمونه کوم اوس ما چې کوم شو ختمونه به زه شروع کوم زه ګورم چې الله تعالی ما څومره جلدي بدلی دی دغو ظالمانو نه اخلي او څومره هغه ورکوي پوه شو سزا ورکوي دا زه په پروردګار باندې پرېږدم د هغې عرش مالک باندې پرېږدم چې هغه د عرش او د فرش مالک دی هغه د انصاف ورکوونکی ذات دی
هغه به پاتې وي د دنیا به ټوله ختمه شي صرف په یو الله پاتې وي زه په هغه کې پروردګار مانې چې په کوم د موږ ایمان دی چې کوم موږ ته جانات و دوغا شیلی دی زه به دا خبر هغې ته پرېږدم زه به ختمونه کوم کوشش به دا کوم چې کله به په لایب در کوم او کله به درته داسې کوم ما ټولو مدرسو والا چې کوم غټ غټ علیمان دي ادریس صاحب دی نورالحق صاحب دی دا ټول ما ملګري دي دا ورته زه په ټلیفون یم ورته ما څه داسې زیاتر شوی دی تاسې ما ته ختمونه شروع کړئ پوه شوې او زه به داسې د الله نه خپل انصاف د پروردګار نه غواړم چې کومه ما سره انصافي شوې ده هغه به زه د الله تعالی نه غواړم هغه به ما ته لارې کوي هغه به ظالم ته سزا ورکوي او ظالم چې کوم دی ابوجهل د پیروان دی نه څو غټ ظالمان نه چې دا نن سبا ابوجهلان او پیروانان راغلي و د هغه نه دی وایي د شا د مخې نه ګزار در کوي نو د هغو ته چې کوم دی د هغو دپاره به زه اوس د ختمونو پوزیشن کوم کرونا نه دی خدای په غټ مرض گیر کړي د کرونا مرض نه دی خدای په غټ مرض کې مبتلا کړي چې دا یې معاف شي نیسي زه به ورته یم چې نه هغې د عرش مالک نه معافي غواړه چې تا د هغې په مظلوم باندې په مظلوم مسلمان دی دا ګمان کړی او دغه راپورټ ته کړی الله ته به زه دا سوال کوم چې زه بیا مونځ کوم ماسپښین کوم مازدیګر ماښام ماسپښین ما به مینهوالو دغه کبه دا وي چې خدایه هغه چینجي پکې ولګئ چې دا ډاکټر ته سي په ټیم مړه کېږي چینجي ګایبېږي ډاکټر ورته هېڅ در کې نشته چې کور ته راسي او چمني ته نه راتېلېږي پروردګار پکې هغه چینجي ولګئ او چې د ما سره کوم زیاتی وشو دا درته ځکه ما دا خبره وکړه چې نن ما سره وشو څه بیا ته کېدای شي بل څه وشي خو زه یې صرف په هغه پروردګار پرېږدم هغه د عرش مالک باندې پرېږدم چې دا کوم یې ما سره وشو او دا الله تعالی ته دعا کوم چې خدایه چې دا کوم مظلومان په کرونا کې ګیر دي دغه غریبانان ته نه وباستې او خدایه چې د بل څه بد کړي و دغسې هغه ورکوي پروردګاره هغو په حسل نسل کې کرونا ولګي او هغه چمجی پکې ولګي هغه چمجی چې په ډاکټر ته سي ورته چې تا کیس نشته او چې کور ته راسي او هر څه ته نه په خولې او په سترګو راتېلېږي ما زه به دغه به دعا کوم نو د اسمان مالک چې دی هغې ته هسې ستنه شورېږي چې الله تعالی ته څوک څه غواړي هغې څه یو ستون دی چې کومه د ګنډنې ستنه ورته یي که ورته شورېږي ورته چې مظلوم درته دوا غواړي چېته مې چاته د خولې نه ازار نه دی راوتلی خو دا نن یې ځکه کوم چې دوستانو ما سره بد وشو غریب یم خو بې غیرته خو نه یم چې دومره څیز ما سره کېږي خو اوس به د هغه پښتنه چې کومه ده ما یې غریبې تپوس چې کوم دی به پروردګار کوي زه په پروردګار پرېږدم ختمونه به زه جاري ساتم په ختمونو کې به زه وارث نه قضا کوم ټول المعذراتو سره ما خپل تعلقات شه دی الله دې عزت وکړي الله دې د عالمان ژوندي ساتي خو بیا چې کوم دی نو درته دا خبره ما وکړه ما سره دغه لیبه وشوه او ما چې کومه لیبه کېدله هغه د مخه نه چې وشوله ښه مو وکړو تاسې د مخې نه په دا کېدله خو د ما ته پکې الله تعالی دا موقع راکړه چې چا پسې خو ختم وکړه نو الله تعالی خو چې کوم دی خو غفور رحیم دی نو زه به تاسې په نسل حاصل چې کوم پیدا نه وي هغه به پکې ادام چې خدایه خو وبیړې شرمیږي خدای دې ته ورځې کې ماته پورې دی بیړی شرموي خو هغه خلک نه چې کوم بېګمنۍ خدای هغو ته انصاف ورکړي رب العالمینه هغو هغه چې ویډیو کال ګوره وسلام